أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرة آيات کریمه 236 مخکې باس ته طلاق را روانو تفصیلا نننی سبق کې وی چې یو سړی نکاح کو لیکن د ښځې سره نزدېکت نه دی کړی او دې ښځې له طلاق ورکړي دا مسله څنګه ده نو د هغې ذکر کوي دې آیت کې فرمایي لا جناح علیکم نشته څه ګناه په تاسو باندې ان طلقتم النساء که چېرې طلاق ورکړی تاسو بیبیانو ته ما لم تمسوهن په داسې حال کې چې نه نږدې شوي تاسو هغې ته او تفرضوا لهن یا په داسې حال کې چې نه مقرر کړي تاسو دې لره فریضه مهر ومتعوهن نو لازم دی په خاوند باندې چې دې ته فایده ورکړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لیکي چې متعه ورکول سامان دی سامان چې کمیس او څادر او زړوکی دا تفسیر کړل تفسیر روح المانی 153 صفحه دویم جلد باندې علی الموسع قدره فمالدار باندې دا غد اوس مناسب فائدہ ورکول دي وعلى المقتر قدره فتنگ دست سړي باندې دا اندازې مطابق فائدہ ورکول دي متام بالمعروف فائدہ ورکول دي په هي طریقې سره چې سنتو کې معلوم ده حدیثو کې احکار ده حق کن علی المحسنین دا لازم دی په احسان کوونکو باندې بل معنا حق کن علی المحسنین دا شان دی دا چا چې استعمال کوونکی وین طلقتموهن من قبل ان تمسوهن کچر تاسو طلاق ورکړه حضرت مخکې د مسکولونه وقد فرضتم لهن حال دا چې تاسو مقرر کړی هغې دپاره فریضة مهر لومبني آیات کې خدا وی چې مهر نه دی مقرر شوی او تا ښځه پرېښودله او نږدې شوی ورته نه نو بیا خو بله جوړه جامه ورکړي نو اوس په دې آیات کې فرمایي چې ته بیبي ته نږدې شوی نه خو لیکن تا مهر مقرر کړی دی نو بیا به نیم مهر ورکوي نو وین طلقتموهن که چېرې تاسو دوی ته طلاق ورکړی من قبل مخکې د هغې نه ان تمسوهن د دې د مسه کولو نه مخکې وقد فرضتم لهن تاسو مقرر کړي دي لره فریضة مهر فنصف ما فرضتم نو بیا لازم دی په تاسو باندې نیم مهر الا مگر ایافونه چې عفا وکړي ښځه او یعفو الذي عفا وکړي هغه سړی بیده چې په لاسه کې عقدة النکاح غوټه د نکاح ده یعفونه په معنی د پرېښودلو دی او د مخ اړولو دی د خپلې برخې حصې نه چې هغه نیم مهر دی دا حکم هغې ښځې ته دی چې هغه بالغ او عاقله وي او د خپل مهر اختیار لري الذي بيده نه مراد خاوند دی لکه حدیث د جبیر رضی الله عنه کې راشي چا کرتوي ذکر کړل د تفصیل سره نو دې آیات کې دا فرمایي کې یو سړي کویدن وکړه او د مهر پرس کړل دی یعنی مهر مقرر کړل نو بیا به نیم مهر ورکړي چې د واده نه مخکې ښځې له طلاق ورکړو وان تعفوا اقرب للتقوى اکه تاسو فریدا دا مهر اقرب للتقوى نو دا ډېر نږدې دی پرهیزګارۍ ته دا خطاب دی سړو ښځو دواړو ته لیکن سیاده مذکر طالبا ذکر کړی دا الله اکبر ولا تنسوا الفضل امې روای فضل مهرباني بینکم په خپل منځ کې ان الله یقینا الله بما فای باندې تعملون چې تاسو کوي بصیرون لیدونکی دی ولا تنسوا الفضل بینکم دا هم ترغیب دی عفا کولو ته یعنی یو بل معاف کوي دې کې د عفا سبب ذکر کوي ان الله یقینا الله بما تعملون چې تاسو کوي بصیرون فای لیدونکی دی یو ځل بیا
لیس علیکم جناح نشته پتاس باندې څه ګناه ان طلقتم النساء که طلاق ورکړی زنانو ته ما لم تمسوهن په داسې حال کې چې تاسو نه نږدې شوي هغې ته او تفرضو لهن او په داسې حال کې چې نه مقرر کړي تاسو د هغې دپاره فریضة مهر ومتعوهن نو لازم دي خاوند باندې چې دې ته فایده ورکړي علی الموسع قدره په مالدار باندې د هغه د طاقت مطابق فایده ورکول دي وعلى المقتر قدره په غریب باندې د هغه د وس مطابق فایده ورکول دي متاع بالمعروف نفع ورکول دي هغه چې د سړي څومره وسي په هغې طریقې حقا علی المحسنین دا شان دی د حصه عمل کوونکو من طلقتموهن من قبل اکه تاسو طلاق ورکړئ زنانو ته مخکې ان تمسوهن د هغې د مسه کولو نه یعنې د سړي کویدن وکړه واده نه دی کړی او مهر یې فرض کړی دی او لیکلی دی مقرر کړی دی خو لیکن ده واده نه دی کړی کویدن یې نه وروستو طلاق ورکړي د واده نه مخکې او مهر مقرر دی نو بیا به نیم مهر ورکوي وین طلقتموهن که چېرې تاسو دوی ته طلاق ورکړو من قبل مخکې د نه تمسوهن چې نه یې نږدې شوي هغې ته وقد فرضتم او مقرر کړی تاسو د هغې لره په نکاح د کویدن کې فریضة مهر فنصف ما فرضتم نو اوس لازم دی په تاسو نیم د هغې نه چې تاسو مقرر کړلی الا یعفونه مگر دا چې معافي وکړي دا ښځه او یعفو الذي یعفو کړه سړی بیده چې په لاس کې عقدة النکاح غوټه د نکاح ده قبضه د نکاح ده لکه یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې مالک ته غوټه نکاح خاوند دی دا تفسیر قرطبی 206 صفحه دویم جلد کې ذکر کړل دی دارنګ ابن کثیر 289 صفحه لومبنی جلد دارنګ معرف القرآن 588 صفحه لومبنی جلد ټول دا لیکل دي اتفاق کړل په دې باندې چې اختیار چې د عاد نارینه سر دی وان تعفو اقرب للتقوى که تاسو یو بل ته معافي وکړئ دا فریضه اقرب للتقوى نو دا ډېر نږدې د پرهیزګارۍ ته ترغیب ولا تنسوا الفضل مهروای مهرباني بینکم په خپل منځ کې ان الله یقین الله بما پای باندې تعملون چې تاسو کوئ بصیرون لیدونکی دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم